انسان لا اولاد ورکا دا اولاد انسان د پاره ډیر لوی نعمت دی خو هر کله چې انسان اولاد تربیت د دین اسلام مطابق وکا د دغه اولاد نه انسان ته په مستقبل کې ډیر ثمرات او فواید ملاوي دي شي ټولو نه اول د اولاد په تربیت کې چې کومه ضروری خبره ده او انسان ته په مستقبل کې د اولاد نه فواید ملاويږي انسان ته ثمرات ملاويږي نو ټولو نه اول ضروری خبره ده د اولاد په تربیت کې چې هغه ته حقوق الله اخودل شي علماء کرام فرمایي په دویم نمبر کې چې اولاد په تربیت کې دا او د اولاد د لپاره ډیر ضروری ده دویم نمبر خبره ده چې اولاد ته حقوق الرسول اخودل شي او په دریم نمبر کې وکار د چې هر انسان خپل اولاد ته حقوق العباد اوخی نو شکل د انسان اولاد حقوق الله او پیجنی حقوق الرسول او پیجنی حقوق العباد او پیجنی دینه کامل اولاد جوړ شي دا هغه اولاد شي چې دا د والدینو د پاره سودمند دی دا د معاشري د پاره فائدمند دی او دا بالکل مکمل د سر نه وخت تر خپو پورې ټول انسانیت ته پاره فائدہ ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حدیث دے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی مجمع الزوائد دا حدیث مبارک روایت کړی دی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو ځل په یو سړي باندې نظر وغورځید او هغه سره یو ماشوم بچایو تربیت اولاد لا امت لا نبی علیہ السلام په خپل باندې ور کړی دی دا د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سنت دی د خپل ما تحت خلق لا اولاد لا شاگردان لا بچو لا خويند لا رونو لا دله تربیت ورکول د محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سنت ته په خپل باندې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مشوم ګوري مشوم ته یې نبی علیہ السلام مبارک چې من هذا دا صاحب څوک دی چې کوم تا سره اولاد دی تا سره روان دی مشوم ورته فرمایي قال ابي دا زما والد سیب دی ور نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې دغه ماشوم لا تربیت ورکي د خپل والد سیب آداب ورته خي دغه احترامات ورته خي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې اے ماشومه چې دا ستا والد سیب دی نو زه یو څلور خبرې درته کوم پاغه باندې عمل وکړه ټولنه اول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې ولا تمشي امامه اے بچیا چې خپل ستا والد سیب پلار باندې رواني د اغه نه مخ کې مروانېګا چې ستا والد سي پلار باندې رواني هغه به مخ کې رواني ته به د هغې نه وروستو رواني دا د والد په خپل بچي باندې یو حق دی او د بچي دپاره دا د آدابو نه دی چې د هغه د والد محترم پلار باندې رواني باید چې هغه مخ کې او ماشوم بچی وروستو وي بیا نبی علیہ السلام په دویم سټپ کې ورته فرمایي ولا تستتب له اے ماشومه په خپل ژوند کې داسې کار مه کوه چې هغې په وجه باندې ستا والدینو ته تکلیف ورسي ستا والدین په هغې باندې بدنام شي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دام د آدابو نه دی دام د تربیت نه دی د خپلو بچو چې داسې کار مه کوه چې په هغې باندې ستا والدین بدنام شي ستا والدینو ته بد ردی وویلی شي هغوی ته غلط نسبت وشي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي او په دریم ځل ورته فرمایي نبی علیہ السلام ولا تجلس قبله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دریم ادب ورته خي چې ته د خپل والد محترم نه چې هغه اولاد وي د هغې نه مخکې مه کښېنه پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي چې هغه اولادي باید چې تم اولاد وي خو چې کله هغه کښېني د هغې نه پس کښېنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او څلورم نمبر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ولا تدعه باسمه او ای بچیا دام واوره چې هیڅکله خپل والد محترم په خپل نوم باندې مه رابله هغې ته نوم مه اخله لکه څنګه چې زموږ او ستاسو په معاشره کې ماشومان خپل پلار په نوم باندې رابلي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په دې حدیث کې د هغې نه منع کړې ده دا د والدینو په آدابو کې دا خبره شامل نه ده دې وجې نه چې کوم بچو اولاد تربیت وشي د اسلام مطابق وشي هغې ته آداب وښودلی شي دنیا دپاره انسانیت دپاره معاشرې دپاره والدینو دپاره ټولو دپاره فایدهمند ثابت